بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. شروط صلاة الجنازة نو سګوره تاسو ویلو کنه چې درې اسمونه راشي او شروط صلاة الجنازة دا کوم مرکب ده مرکب اضافي څه پہچان ده چې درې اسمونه راغلي اولې دوا نکیری معرب باللام دي او اخرنه معرب باللام ده واښ دا مضاف الیه شروط صحت صلاة الجنازة د جنازې د منځ د صحیح کېدو شرایط مخکې د چې کوم ځنکدنې کنه نه انسان دا ځنکدن په وخت بس کېږي بیا چې کله د مړ شنو بیا بس احوالي او بیا د مړ کېدو ورسته دغه بس احوالي دا غسل او بیا د کفن او وسیله نه د جنازې نو جنازې د منځ لپاره شرایط لا تصح الصلاه على الميت نو غره دا جمله ټوله لا تصح الصلاه على الميت دا جمله کومه جمله ده جمله اسمیه نه فعلیه ده فعلیه ولې ده اولنې جزء سره فعل لا تصح الصلاه على الميت منذ صحیح نه په مړی باندې الا اذا وجدت الشروط الاتيه نو الشروط الاتيه دا وای الشروط الاتيه جمله الشروط الاتيه اس دواړه اسمونه دي او دواړه معرفي دي نو کوم به مفرد ده که مرکب ده مرکب ده او اضافي ده که توصیفي ده توصیفي ځکه دواړه څه دي مرکب واسطه چې لګ الشروط الاتيه دلګه شروط خو جمع له اتيه مفرد ده نو که تاسو ان شاء الله ورسو بری دای که تاسو ویلی یا وای پرې دته نو کې په دې کې په دې کتابونو کې چې کله موصوف چې نه دا غیر عاقل جمع نو صفت چې نه دی واحد مؤنث راتلی شي اي يكون الميت مسلما نو نمبر 1 دغه دا چې مړه بسوي مسلمان وي فلا تجوز الصلاه على الكافرين ومن جایز نه بچا باندې نو فلا تجوز الصلاه على الكافر کومه جمله ده لا تجوز په شروع کې راغله ده جمله فعلیه ده سره جمله فعلیه ده پوښوي من جایز نه په کافر باندې نمبر 2 اي يكون الميت طاهرا چې مړی به پاک وي د څه نه به پاک وي من النجاسة الحقیقیة والحکمیة د نجاست حقیقی او حکمی نه مطلب دا کله چې د مړي په بدن باندې به ظاهري ګندګي هم نه وي او باطنی ګندګي به هم نه وي فلا تجوز الصلاة عليه قبل غسله په دې مړي باندې مونږ کول جایز نه دي د غسل نه مخکې چې لکه مړي باندې لا غسل نه ورکړل شي او توله جنازه کې نو دا جنازه صحیح نه ده بل ان يكون الميت حاضرا مړه بسوي حاضر وي فلا تجوز الصلاه على الغائب غائب باندې جنازي مون جایز نه ده چې غائب باندې جنازي مون نه کیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمال حدیث دي او غیبانه جنازه کوي او هغه وایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نجاشي بادشاہ چې کله وفات شو نو ما باندې کړی و نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نجاشي بادشاہ هغه دغه تینې دغه جسد دا حضرت جبرئیل علیه الصلاه والسلام را وړو مخې ته ورته خودلو ما پیغمبر سلام لیدو نو په اعتبار د معجزې باندې زمون خو چې معجزې نشته نه نو لهدا په غایب باندې راځه صحیح نه ده بل اي يكون الميت مقدما على المصلين چې دا مړی به مخکې په منځکونکو باندې یعنی مطلب دا مړی به د امام او د منځکونکو ټولو مخې ته پروتي فلا تصح الصلاه عليه نو نه منصحي پاغي باندې اذا كان موضوعا خلفهم کله چې د خلقونه شاده کې خدای شوی دا باندې نمبر بل اي يكون الميت موضوعا على الارض چې دا مړی په سبانه پروتي پزما کا باندې کډیر زیات دغه کنه سو ته په سوالې باندې کډیر زیات ضرورت نو بیا په سوالې کې خو دې شي مطلب په امبولانس کې یا په بل څه کې جو بیا کول شي او نور چې کنده پزما کا باندې یا په کټ کې بګري خو کټ په پزما کا باندې پروتي پوه په سوالې کې ډیر کم لکه دغه چې چې وسته کډیر ډیر مشر عالمي او په جنازه کې ډیره زیاته غړي او کله راکټ د امبولانس نه راکوزه جو بیا لکه نور افراد افرید جوړیږي نو بیا په امبولانس کې چې دا موږ کولای شو نور نه نو کذا اخا ان يكون الميت موضوعا على الارض چې دا مړی بجرن دا به خدای شي په سمانه لازمه کمانه کذا اذا كان الميت موضوعا على سرير دا چې مړی به خدای شي په داسې دغه باندې کټ باندې موضوع على الارض چې کټ کې خدای شي په سمانه نو جازت الصلاه عليهم بیا موږ کول پای باندې سری فلا تجوز الصلاه اذا كان الميت محمولا على مركب او على دابه نو مون جایز نه کړي چې رامړه کې خدای شي په سورلې باندې او علاده په دنیا په سروي باندې
پوه شئ یعنی بل سوال یا سروي پای باندې مړه کې خود شوي بیا جایز نه دي ولا تجوز الصلاه او دا غره مون جایز نه لري اذا كان الميت محمولا على ايدي الناس او على عناقهم کله چې دا مړه د خلکو په لاسونو کې وي یا په سټونو باندې مطلب دا کنه چې سټونو باندې وګو باندې مړه پروت او د سلور کسان نیولای دی چې جنازه په کوي یا په ځمکه باندې نه کې خود په لاسونو کې نیولای و چې جنازه په کوي نشته اما اذا كان میت موضوع على مرغم وکچره دا مړه چې دا کې خدای شو پس ورلې معنی او على ايدي الناس يد خلق بلاسون لعذر من الاعذار د عذرونو کې د عذر د وجنه نجازت الصلاه عليه نو بیا موږ کول بابا نسري جایز دي پوه شو به معنی او کداغه نه کنه بیا نه جایزو چې لکه عذر نه وي نو بیا جایز نه لګا عذر صحیح لکه ما تاسو وی چې دا ډیر زیاته غنی یو خلک جنازې په کټ باندې بیا د کیږي او راتاویږي او کټ خرابای نو بیا به دا باندې کوي بلې پوه شو تاسو خالي بل مخوي و سنن صلاه الجنازه د جنازې نماز سنتونه تسن الامور الاتيه في صلاه الجنازه راتلون کې کارونه د جنازې په مانځ کې سری سنت کړی شي نمبر 1 ان يقوم الامام احداء صدر الميت و امام با د مړي د سینې په برابرۍ کې ودرېږي یعنی د مړي چې کوم سینه نه کنه دای خو ته ودرېږي خو ترتیب نه ودرېږي سواء كان الميت ذكرا او انثى برابر خبره ده کله مړ نارینه وي او کسوي زنانه بوي خدا د سینې خو ته به امام ودرېږي نمبر 2 ان يقرأ الثناء بعد التكبيرة الأولى د الاولنی تکبیر نه وروسته بسوي ده ثنا وي نمبر 3 ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية دویم تکبیر نه وروسته بابا پیغمبر اسلام باندې سوي ضرور وي نمبر بل ان يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة د دریم تکبیر نه وروسته به مړي د پاره سګي دعا بغواړي اذا كان الميت بالغا ذکرن کان او انثى وکله چې مړی دنن دا بالغ وي کناري نه وي او کزنا نه وي نو قال في دعائه دې په دعا کې دا وایي اللهم اغفر لحينا یا الله سبخنه وګ زمونږ ژوندو ته او میتنا او زمونږ مړو ته وشاهدنا او زمونږ حاضر کسانو ته وغائبنا او زمونږ غائب کسانو ته وصغيرنا او زمونږ کشرانو ته وکبیرنا او زمونږ مشرانو ته وذکرنا او زمونږ نارینو ته وانسانا اسنانا لګره اسنا نه انسانا هم بری اسنانا لګره وانسانا او زمونږ زنانا اللهم من احييته منا یا الله ته چې څوک ژوندۍ پاتې کې زمونږ فاحي على الاسلام یا الله ته ژوندۍ پاتې کې پس باندې ومن توفيته منا او یا الله ته چې څوک وفات کې زمونږ فتوفه على الايمان نو دا وفات کې پس باندې په ایمان باندې ایمان په حالت کې د دنیا نه رخصت کې واذا كان الميت صبيا قال في دعائه او که چې مړ چې نه کړه دا معصوم نو بیا بعد الله مغفر لنا په دې باندې په دعا وي اللهم اجعله لنا فرطا یا الله وګرځي دا زموږ لپاره پیشکی اجر مطلب یعنی مخکینه چې موږ د مخکې تللی واجعله لنا اجرا یا الله دا وګرځي زموږ لپاره ثواب وذخرا او یا الله دا زموږ لپاره ذخیره وګرځي واجعله لنا شافعا ومشفعا او وګرځي زموږ لپاره سفارش کوونکې مشفعه یعنی دا سه زموږ لپاره وګرځي چې دا سفارش قبول کړل شي مطلب سفارش کوونکې زموږ لپاره وګرځي چې دا زموږ لپاره سفارش کوي واذا كان الميت صبيا کله چې دا مړی چې دا معصوم وي نابالغ جنۍ وي نو قال في دعائه بدعاء کې بداوي اللهم اجعلها لنا فرطا یا الله وګرځي دا زموږ لپاره پیشگی اجر یعنی مخکینه اجر مخکینه واجعلها لنا اجرا او یا الله دا وګرځي زموږ لپاره ثواب ذریعہ وذخرا او ذخیره را لوګرځي واجعله لنا شافعه ومشفعه او یا الله ته زموږ لپاره سفارش کوونکی او د سفارش کوونکی چې داغي سفارش قبول کړل شوی نو دا زموږ لپاره وګرځي ويقطع الصلاه بالتسليم بعد التكبيره التحريمه وتكبيره الرابعه او وې د سلورم تکبیر نو رستوبا سلام ته مونږ دا با ختمولېږي په سلام سره ويقطع الصلاه ختمولېږي کې بمون بالتسليم پس سره بعد التكبيره الرابعه رسول سلورم تکبیر لا يرفع يديه نبو چتای د لاسون خپل الا عند التكبيره الاولى مگر پس اولي تکبیر په وخت مستحب دي ان تكون صفوف المصلين ثلاثه
چې د مونږ کوونکو د صفونه سوشي یا درې شي او خمسه یا سوشي پنځه او سبعه یا او نحوها یا د دې په شان دي وترن خو لکه طاق عادت بوي طاق عادت مطلب دا چې درې یا پنځو یا اوه نه یولس دیارلس دسې وي پوه شو مې باندې صحیح دی پوره دی دا